محترم اللہ تعالیٰ کو قرآن مجید کی فرمائی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، منگا دا قرآن مجید فلیلۃ القدر کی نازل کرے دے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، او اے مومن مسلمانا، اے انسانا، تا تا دی لیلۃ القدر حقیقت سمالون دے چدا سمرا برکتون والا اشفدا، سمرا فضیلتون والا اشفدا، سمرا مقام و مرتبه والا اشفدا چدا بشپیت اللہ تعالی پٹول شپو باندے فضیلت و برکت و یو مقام و مرتبه ورکړی دا، لکه څنګه چې الله رب العزت د دې مبارکی مہینے تا چې رمضان المبارک ورته ویل کېږي، په ټولو میاشتو باندې او سردار او فضیلت والا میاشت ګرځول ده. او بیا په دغه میاشت کې الله تعالی څومره چې آسماني کتابونه نازل شوي دي، تورات، زبور، انجیل او دغه سل صحیفې، دا الله تعالی په دې رمضان المبارک کې نازلې کړي دي په مختلفو تاریخونو باندې. او بیا په اخر کې الله تعالی په خپل محبوب پیغمبر باندې دغه مبارک کتاب په دغه مبارک شپه او په دغه مبارک میاشت کې نازل کړی دی چې ویل کېږي ورته قرآن مجید. او په دغه قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي انا انزلناه فی لیلۃ القدر، دغه قرآن مجید موږ په لیلۃ القدر کې نازل کړی دی. او اے انسانا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تا ته د لیلۃ القدر حقیقت معلوم دی، د دې لیلۃ القدر د فضیلت او د برکت نه څه خبرې. بیا په دې بل آیات کې الله تعالی د دې خبرې جواب کوي لیلۃ القدر خیر من الف شهر، چې دغه لیلۃ القدر دغه دومره مبارکه شپه ده، دغه دومره فضیلت والا شپه ده چې الله تعالی دې شپې ته دومره فضیلت ورکړی دی چې دغه شپه د زرو میاشتو د عبادت د ثواب نه زیاته بهتره او افضله شپه ده. چې چاته دغه شپه نصیبه شي، فرمایي چې دغه شپه په خپل لمن کې دومره نیکۍ او دومره ثوابونه ګرځي، دومره ثوابونه او دومره فضیلت والا شپه ده چې د دې ټول امت ګناهګار خلک د دې دا ګناهونه راجمع کړی شي، نو د یوې شپې دغه ثوابونه او د دغه یوې شپې د فضیلت دپاره د دې ټول امت دا ګناهونه کافي دي چې الله تعالی به د دغې شپې په دغې برکت سره د دې ټول امت دا ګناهونه دومره فضیلت او برکت والا شپه الله تعالی دا ګرځول ده. د دغه رمضان مبارک دغه اولنۍ عشره الله تعالی په خپلو بندګانو باندې د رحمت یو سبب ګرځولی دی. او په دغه اولنۍ عشره کې الله تعالی په خپلو مؤمنانو بندګانو باندې په دغې اولنۍ عشره کې رحمت راوری، لکه څنګه چې د اسمان نه یو نری نری باران وریږي، نو دغه شان په دې اولنۍ عشره کې الله تعالی دا د رحمت دغه باران دا په نري نري انداز سره راوری. او چا چې لږ ګناهونه کړي نو الله تعالی په دغه لږ باران سره د ده دا ګناهونه معاف کوي. لکه مثال کے طور پر یو فرش دی او په هغې باندې لږې خینې پرتې دي یا پیجوړه پرته ده، نو د هغې دپاره لږې اوبه کافي، په هغې باندې خلک لږ اوبه واچوي، که لږ باران پرې هم وشي نو هغه فرش چې دی هغه الله تعالی صفا کړي. نو څومره ګناهونه چې چا لږ کړي الله تعالی دغه میاشت د دغې میاشتې د اولنۍ عشره دا د دې انسان دپاره داسې وګرځوي چې دغه لږ لږ رحمت پرې وشي، چې دغه لږ رحمت په دې انسان وشي، د دې انسان دا ګناهونه ټول معاف شي. د دې نه بعد بیا که به دغه فرش باندې چېرته ډېر خیرې پروت وي او په دغه فرش باندې ګندګي زیاته پرته وي، نو دغې فرش ته بیا د ډېر باران او د ډېرو اوبو ضرورت وي. نو الله تعالی بیا دا دویمه عشره دغه اولنۍ عشره اوله رحمة واوسطه مغفرة،
دغه دویمه عشره د دې خپلو بندګانو دپاره بیا داسې یو باران په هغې باندې وشي چې هغه بیا تیز باران وي نو دغه فرش چې دغه ګندګي زیاته په دې باندې پرته وي دغه انسان چې د په زړه باندې ګندګي زیاته پرته وي دغه دویمه عشره چې به د باندې راشي څنګه چې دا فرش په ډېرو اوبو سره صفا کېږي نو الله تعالی ډېر رحمتونه بیا په دې دویمه عشره کې راوړي او د انسان دا زړه داسې صفا کوي لکه دا فرش چې څنګه صفا شي بیا د الله تعالی دغه درېیمه عشره چې دغه اولنۍ عشره مونږ تېره کړه اولنۍ عشره په مونږ باندې لاړه الله دې داسې کړي چې زمونږ ګناهونه پکې ټول معاف شوي او بیا دغه دویمه عشره هم تېره شوه محترمو مونږ ته پته ونه لګېده خلک وایي روژه زر زر روانه ده روژه زر زر تېرېږي په نورو روژو کې به وایي بارانونه نه اورېده مونږ چې دا سوچ کړی دی چې په دې روژه کې ما څومره عبادت وکړ په دې روژه کې ما خپل ځان د الله تعالی د عبادت دپاره څومره ستړی کړ زه خو ټوله ورځ کله د کوسۍ دپاره ستړی یم کله د پټي دپاره ستړی یم کله د پټي د وار دپاره کله د خپل تجارت دپاره کله د خپلې دوکاندارۍ دپاره کله د خپل څه دپاره او د څه دپاره خو چېرته چې ما او تا کور ته تللي یو نو ما او تا دا اخول نه دی کړی ما او تا دا وینا نه ده کړې چې یاره نن ما په خپل ځان په عبادت باندې ستړی کړی دی ډېر زیات تلاوت مې کړی دی ډېر زیاتې سجدې مې لګولي الله تعالی ته د الله تعالی نوم مې ډېر اخیستی دی ذکر او اذکار مې ډېر کړي دي په دې میاشت کې ما او تا دا سوچ ونه کړ خو زما او ستا سوچ صرف دا دی چې دغه رمضان المبارک زر زر تیر شي او د دې تندې نه او د دې لوږې نه ما او تا ته چھټکارا او ما او تا ته د دې نه هغه خلاصۍ را نصیب شي نو دا خبره بالکل غلطه ده محترمو په دې میاشت کې ډېر زیات عبادت کول پکار دي څنګه چې د جمعې ورځ الله تعالی د بندګانو دپاره خپله د عبادت یو ورځ ګرځولې ده دغه شان د رمضان المبارک دا میاشت الله تعالی د عبادت دپاره یو خاص میاشت ګرځولې ده دغه یولس میاشت کې مونږ څه کوو په خپلو تجارتونو پسې په خپلو کارونو پسې نښتي یو نو کم از کم دغه یوه میاشت مونږ داسې تېره کړو کم از کم دغه یوه میاشت مونږ د الله تعالی په عبادت کې اوس خو دغه زما محترمو وروڼو مونږ دا سوچ نه کوو چې یاره میاشت خو تېره شوې ده یاره میاشت خو دوه عشرې تېرې شوي دي او په دې اخرې عشره کې هم ډېر وخت تېر شوی دی ډېرې ورځې تېرې شوي دي نور عبادت نه کوو نه نه زما او ستا د مغفرت دپاره الله تعالی دغه یوه ورځ هم د بخشش یو سبب ګرځولی شي او دغه یوه لمحه دغه یو منټ او دغه یو سیکنډ هم زما او ستا د مغفرت دپاره الله تعالی د بخشش او د مغفرت سبب ګرځولی شي نو څومره ګناهونه چې مونږ کړي دي په هغې باندې مونږ وچاړو څومره عبادت هم نه دی کړی په هغې باندې د الله تعالی نه هغه سوچ ذهن ته راولو په تصور کې راولو دلته د جمعې په شپه باندې ذکر کېږي کم از کم په هغې کې مونږ خو شرکت کوو که نه د جمعې په شپه باندې دلته ذکر کېږي په دې مسجد کې تراویح وشي د هغې نه بعد اعلان وشي آیا دلته کې دا ماشومان کښېني د ماشومانو ګناهونه زیات دي آیا ماشومانو زیات ګناهونه کړي دي څومره بوډاګان او څومره ډېر عمر والا خلک چې هغه روان شي ولاړ شي زما محترمو څومره چې انسان بوډا کېږي او څومره انسان ته د ده په دې ږیره کې سپین لګي نو خلک دا خبره دا متل مشهور دی وایي د ده پښې قبر ته پرېوتې او د ده پښې قبر ته لاړې نو آیا دې ماشومانو ولې زیات ګناهونه کړي دي زما استانه چې ماشومان کېني دلته ذکر و اذکار ته بعضې مشران پکې هم کېني خو بعضې مشران د دې ذکر و اذکار نه لاړ شي دغه اخرې عشره خو ما ته داسې وګرځو چې دا خو کم از کم زما او ستا د مغفرت یو سبب وګرځي که نه زما او ستا چې کله بیا الله تعالی ته پیشي کېږي کم از کم چې دغه یوه میاشت کې خو اولنۍ عشره تېره شوه دویمه عشره تېره شوه د درېیمې عشرې هغه ختمېدل شروع شوي دي درېیمه عشره په ختمېدو ده کم از کم دغه دوه درې ورځې خو بیا الله تعالی ته مخامخ کړو که نه نو محترمو خو دې کې ډېر زیات عبادت پکار دی دا ډېره مبارکه میاشت ده او الله تعالی خو دې کې نفل په فرضو باندې بدلوي او بیا هغه فرض په اویاو فرضو باندې بدلوي محترمو خبره مې د لیلة القدر په باره کې کوله نو دا ډېره مبارکه میاشت ده ډېر فضیلت ورته الله ورکړی دی چې د دې شپې په باره کې الله تعالی په قرآن مجید کې یو سورت نازلوي
دومره فضیلت والا شپه ده او هر یو انسان هر یو مؤمن مسلمان دا غواړي چې دغه شپه ماته حاصله شي او د دغه عبادت هغه مقام او مرتبه او کوم الله تعالی چې په دې کې ثوابونه هغه نیکۍ ورکوي هغه ماته حاصل شي دا هر یو مؤمن مسلمان غواړي او دا هر یو مؤمن مسلمان دا خواهش وي خو محترمو الله تعالی د دې نه بعض مسلمانان هغه د دې نه مستثنا کړي دي او هغه د دې نه لرې کړي دي چې په دغه شپه باندې الله تعالی اعلان کوي څومره ګناهګار خلک چې هر قسمه ګناه یې کړې ده دا الله تعالی په دغه شپه باندې الله تعالی اعلان کوي چې دغه ټول مسلمانان ما وبخل دغه دومره فضیلت والا شپه ده او دومره فضیلت ورته الله ورکړی دی خو محترمو یو څو کسان دي چې الله تعالی د دې نه هغه مستثنا کړي دي او الله د دې نه هغه لرې کړي دي کله چې دغه خلک اعلان کوي الله تعالی په دې خلکو باندې چې ستاسو بخشش ما وکړو په دغه شپه باندې په دې شپه کې چې څوک عبادت کوي الله تعالی ورته د دې شپې ثوابونه او برکتونه ور نصیب کوي او دویمه خبره دا ده محترمو چې الله تعالی چې کله دا صورت نازل کړ ليلة القدر خير من 1000 شهر دغه شپه داسې شپه ده چې دغه شپې ته الله تعالی دومره فضیلت ورکړی دی چې د زرو میاشتو د عبادت نه زیات ثواب الله تعالی په دغه شپه کې انسان ته ورکوي نو بیا یې دا ذکر نه کړو چې دوه چونده ولا ثواب زیات ورکوي الله تعالی که نه درې چونده او سل چونده او زر چونده ولا ورکوي که نه دا الله تعالی په خپل شای نشان باندې پرېښې ده چې الله تعالی به د خپل شای نشان مناسب د خپل شای نشان هغه نسبت ته به ګوري او هغه شان ثواب به دې انسان ته بیا ورکوي د دې یو لیمیټډ او یو لیمیټ مقرر نه کړو چې یاره دومره پورې به چې کوم دی هغه انسان دا ثوابونه کوي او دومره به کوي دومره ثواب ولا الله ورکوي نه الله تعالی به درته بې شمېره او بې شمېره ثوابونه چې کوم دی هغه په دې شپه باندې الله تعالی ورکوي محترمو تاسو ته ما خبره کوله چې څو انسانان د دغه شپې نه الله تعالی محرومه کوي او هغې ته الله تعالی وایي چې ته یو اړخ طرف ته شه ته یو طرف ته شه ستا مغفرت په دې شپه کې نه کومه زه الله تعالی دې موږ او تاسو د دغې خلکو نه په امن او امان کې وساتي اولنی خو دغه شخصیت دی چې دی د مخکې نه را روان دی ګناهونه کوي الله تعالی نه راضي کوي او د ده کوشش او جستجو او محنت دای چې بل انسان زه ذلیله کما او د بل انسان عزت ته زه لاس واچوما او بل انسان چې په عزت کینی نو په ده باندې بیا مچۍ راخورېږي نو دغه انسان الله تعالی د دې شپې نه محرومه کوي چې ته دې سیټ ته شه ستا مغفرت زه نه کومه او دویم انسان هغه دی چې د دوو مسلمانانو په منځ کې ورانی او هغه د یو بل سره روغه نه کوي چا یې هغه رونه دي چا یې هغه په کور کې دي چا یې هغه په یو محله کې دي په یو کلي کې دي په یو پړوس کې دي چې په څه کې دي خو چې دغه دواړه د یو بل سره خبرې نه کوي او یا دریم کس درېمګړی د دوی په منځ کې صلح کوي او دغه وایي چې نه صلح به تم نه کوي او په خپله یې زه نه کومه نو تر څو پورې چې دوی روغه کړی نه تر څو پورې چې دوی د یو بل سره خبرې شروع کړی نه تر هغه وخته پورې الله تعالی د بخشش نه کوي الله تعالی ورته فرمایي چې تر څو پورې تا د دې بل مؤمن مسلمان سره خبرې نه شروع کړې تا معاف کړی نه نو زه دې نه معاف کومه چې هغه معاف کړې بس با معاف کړې زه به بیا مغفرت او بخشش وکړم نو محترمو که د چا سره نه لګي نو دغه یوه میاشت ده دغه د دنیا ژوند دی یا به 3 ورځې ژوند دی یا به 4 ورځې ژوند دی که ډېر زیات شي 40 کاله ژوند دی 50-60 کاله ژوند دی او یا کاله ژوند دی په دغه ژوند کې مونږ او تاسو یو بل معاف کړو دغه ژوند زمونږ او تاسو د مغفرت یو سبب وګرځي مخې ته به ما او تا بیا په جنت کې خوشحاله او همیشه دپاره به بیا ما او تا فایدهمند یو نو که د چا سره نه لګي محترمو نو هغه د یو بل سره روغې وکړي که هغه په کور کې دي که هغه په محله کې دي که هغه چاته معلوم وي نو درېمګړی راغی په منځ کې روغې وکړي چې الله تعالی د دې روژې په دې مبارکه میاشت کې زمونږ او ستاسو مغفرت وکړي دویم نمبر خدا کړ شو په درېیم نمبر باندې الله تعالی هغه انسان نه بخي چې هغه انسان نه مور او پلار خفه ولې که دی بوډا دی د ده زامن غټ دي
خو چې د ده نه مور او پلار خفه دي نو الله تعالی د ده بخشش او مغفرت نه کوي چې په دغه شپه کې عام اعلان کوي الله تعالی چې ګناهګار مې وبخل خو هغه انسان چې الله تعالی مستثنا کړی دی چې کوم انسان خپل مور خفه کړې ده خپل پلار یې خفه کړی دی نو هغه انسان الله تعالی د دې شپې نه د دې ثواب او د دې مغفرت نه هغه الله تعالی محرومه کړی دی د مور او پلار ډېر غټ حقوق دي محترم د مور او پلار د حقوقو او د هغې د فضیلت اندازه صرف د دې یوې عجیبې خبرې نه تاسو معلومه کړئ چې د نبي علیه الصلاة والسلام خواته یو صحابي راغی او نبی علیه الصلاة والسلام په هغه زمانه کې به دا یو ترتیب او تاسو موږ ټولو ته دا خبره معلومه ده چې نبی علیه الصلاة والسلام الله تعالی یو داسې شخصیت او داسې یو بنده پیدا کړی دی چې د هغې د وجې الله تعالی دا اسمان پیدا کړی دی د هغې د وجې الله تعالی دا ځمکه پیدا کړې ده د هغې د وجې الله تعالی ما او تا پیدا کړي یو داسې یو هستي پیدا کړې ده دغه هستۍ له به خلک راغی څومره ګناهونه چې به چا کړي وو هغې به عرض وکړ چې ای د الله رسوله زمونږ مغفرت زمونږ بخشش د الله تعالی نه طلب کا ځکه چې ته خو مستجاب الدعوات یې ستا دعاګانې الله تعالی قبلوي نو دغه یو صحابي راغی پیغمبر علیه السلام ته فرمایي وی ای زما پیغمبره ای د الله تعالی رسوله زما د مغفرت دعا وغواړه د الله تعالی نه چې الله تعالی ما وبخي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول درود شریف وایي تاسو هغه ورته فرمایي په جواب کې چې ته لاړ شه او د خپلې مور او پلار نه چې کوم دی دا طلب د خپلې مور او پلار نه وکړه دا سوال د مور او پلار نه وکړه که چېرې مور او پلار دې ژوندي وي نو هغوی ته ووایه چې مونږ له د خپل د الله تعالی نه مغفرت او بخشش چې کوم دی هغه وغواړه چې د جوانو جهانو سردار هغه یو صحابي د خپل مور او پلار خواته لیږي نو د دې خبرې نه دا واضحه شوه او دا خبره ثابته شوه چې مور او پلار ته الله تعالی ډېر قدر او عزت ورکړی دی او دغه اولاد دغه بچي به د دغې مور او پلار قدر کوي احترام به کوي یو واقعه مشهوره ده یو غټ شیخ الحدیث دی د خپلې زمانې امام دی خپله مدرسې ده په هغې کې حدیث پڑھاوئ دغه حدیث په بخاري شریف کې راغی الجنة تحت اقدام الامهات چې جنت هغه د مور د قدمونو لاندې دی د دې مطلب دا نه دی چې مور قدم اوچت کړو لاندې دی جنت پروت دی مطلب دا نه دی مطلب دا دی چې د مور په پښو باندې دې زور کا د دغې مور په دې قدمونو باندې دې زور کا د دغې مور خدمت وکړه دغه مور چې د کومه خبره کوي د دغې خبرې پاسداري وکړه دغې خبرې ومنه د دغه پلار هغه خبرې ومنه نو تا ته به بیا د دغې فصیله کې جنت میلاویږي دا نه ده چې قدم یې اوچت کړي لاندې دی جنت دغه شیخ الحدیث رحمت الله علیه فرمایي چې ما وی چې را دغه حدیث ما ولید په دې کتاب کې نو زه داسې چل کومه چې زما د دې حدیث په دې ښکاره الفاظو باندې زه عمل کوم نن به زه د خپلې مور پې چاپې کوم دی وایي چې زه کله کور ته لاړم د شپې مور مې پرته وه د هغې خواله ورغلم د هغې په پښو باندې مې چاپي شروع کړه او د هغې خپې مې چاپي کولې نو په آخره کې مې دا خبره د ذهن ته راله چې یاره په د دې حدیثو به د ښکاره الفاظو باندې عمل وکړم چې دا خپله ږیره د خپلې مور په دې پښو پورې راکاږم او د خپلې مور د دې پښو نه دوړه په دې خپله ږیره باندې وڅنډم هغه یو غټ شیخ الحدیث دی غټ انسان دی چې الله تعالی ورته دومره مرتبه ورکړې ده چې هغه بخاري شریف پڑھاوئ د دې نه بله غټه مرتبه نشته محترمو هغه رالګي او د خپلې مور پې د هغې نه دوړې په خپله ږیره باندې جارو کوي د هغې نه دوړې د خپلې ږیرې په دې ویښتو باندې هغه څنډي هغه چې کله دا چلې وکړه بیا اوده شو چې کله خپل درس و تدریس خپل کلاس ته راغی مدرسې ته راغی او شاګرد پسې راپاسېد ویسې به ته خو ما بېګا په خوب کې ولیدې چې ته په یو باغونو کې ګرځې په جنتونو کې او ستا دویمه خبره ښکلې خبره دا ده چې ستا په دې ږیره کې په دې هر یو ویښته کې مرغلې دي او د غمو په شانتې پړقېږي دا څه وجه ده هغه مې بلکل تا حق او سچ خوب لیدلی دی
ځکه چې ما دا سوچ کړی چې زه د دې حدیثو په دې ښکاره الفاظو باندې عمل کوم. زه لاړم او د خپلې مور پې مې چاپې کړې او د دغې مور د دغې خدمت په سیله کې د دغې مور د دغې خدمت په بدله کې به الله تعالی دغه جنتونه ما ته راکوي او دغه ګیره کې چې تا زما دغه مرغلرې او دغه غمي لیدل او تا ته دغه پړقېدونکي نظر راتله، نو دا زما د مور د هغه دوړې هغه اثر دی او زما د مور د هغه دوړه ده چې تا ته دا د جنت کې د مرغلرو په شانتې او د غمو په شانتې ځلېدونکي په نظر باندې راتله. ګورئ محترمو، د مور او پلار دومره ډېر عزت کول پکار دي چې د دغې مور د وجې چې دغې پلار د وجې څومره اکابر چې تېر شوي دي. امام غزالی رحمت الله علیه څومره غټ غټ خلک چې تېر شوي دي، د هغوی په دې دومره غټ نوم په راتلو کې مخې ته، د هغوی د وخت د امام په ګرځېدو کې مخې ته، د هغوی کردار چې کوم دی، د هغوی غټه ثمره هغه د مور خدمت دی او د هغې مور چې هغې مور به ورته کومه خبره کوله هغه به یې منل، نو هغه به کامیابه ګرځېدل. نو محترمو، دغه ځان له جدا یو موضوع ده، خو په دې لیلة القدر کې به هغه انسان ته بخشش نه کېږي کوم انسان چې د مور پلار خبره نه مني، د مور پلار نافرمانی او مور پلار د ده نه خفوي، نو الله تعالی د دغه انسان بخشش نه کوي. او په څلورم نمبر باندې محترمو، هغه یو انسان دی نن سبا خو دا یو پیشن جوړ شوی دی، هغه انسان دی چې هغه خپلې پنسې د دې پړکو د دې ګټو لاندې راکاږي. دا ګناه کبیره ده. دغه انسان ته به هم الله تعالی وایي چې ته یو اړخ ته شه، ته یو طرف ته شه، د هغه بندګانو نه کوم بندګان چې ما په دې شپه کې وبخل، کوم عام اعلان چې زه کومه د خپلو بندګانو دپاره، هغه بندګانو نه ته یو اړخ ته شه، د هغه خلکو سره ورسره شه چې د چا څوک د مور او پلار نافرماني کوي، د هغه خلکو سره ورسره شه چې هغه د بل کس د عزت په تار تار کولو پسې ورپسې دی، د هغه خلکو سره یو طرف ته شه، د هغه خلکو سره یو طرف ته شه. کوم خلک چې نن د دې شپې نه نامحرومه ګرځي، نو هغه انسان چې د هغې دا پنسې هغه د دې ګټو نه لاندې، نو دغه انسان چې کوم دی د دې الله تعالی په دغه شپه کې بیا مغفرت نه کوي. نن سبا خو دا سیستم الټه شوی دی چې دغه کار چې دا د ښځو کار دی چې پنسې به د پړکو لاندې راکاږي، پنسې به د پړکو لاندې، او هغه کار چې کوم دی هغه نن سبا ما او تا اختیار کړی دی. دا هغه غیرو طریقې چې هغه غیر مسلمه خلک چې هغه خپلې طرایق او خپلې طریقې په مونږ کې دننه داخلوي، او مونږ او تاسو چې د هغه نبي چې زما او ستا دپاره ډېر زیات تکالیف برداشت کړي دي، زما او ستا دپاره سختې ګټلي، زما او ستا دپاره په سینه باندې کمرې ګرځول دي. یو وارې نبي علیه الصلاة والسلام د دعوت په سلسله کې هغه ووته او دعوت یې چلاو، هغه خلکو هغه مشرکانو پسې ماشومان بچي او خلک ورپسې کړه او کاڼي ورته په لاسو کې ورکړه چې دغه مجنون دی، دغې پسې ورپسې شي او دا وولئ په کاڼو باندې. نبي علیه الصلاة والسلام یې وزغلاو او ویې تشاړه، د هغې ځای نه چې راغی د حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها حجرې ته راغی. حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها هغه دا خبره کوي چیرې ما د نبی علیه الصلاة والسلام دې پڼو ته وکتل، دې پښو ته مې وکتل، د نبی علیه الصلاة والسلام دې چهرې مبارکې ته مې وکتل او بیا مې د هغې پڼو ته وکتل، نو هغه پڼې د اوښکو نه، هغه پڼې د دې خولو نه او هغه پڼې د دې وینو نه ډکې شوې. نو ما دا وغوښته چیرې د نبی علیه الصلاة والسلام نه دا پڼې زه وباسمه. ما چې زور وکړو نو دومره زیاتې وینې د نبی علیه الصلاة والسلام په دې پڼو کې جمع شوې وې چې ما زور کاو او هغه وینې هغه سټ شوه او د نبی علیه الصلاة والسلام په دې خپو پورې دغه وینه نښتې وه. دا د چا دپاره برداشت کړي دي دا تکلیفونه؟ دا د دغه دین د سربلندۍ دپاره او زما او ستا دپاره چېرې دا مؤمن انسان چې دغه انسان د جهنم نه بچ شي او جنت ته تلو والا جوړ شي، او نن دغه غیر هغه خپلې طریقې په مونږ او تاسو کې را دننه کوي. کم از کم زمونږ خو چې دومره طاقت نشته چیرې مونږ د نبی علیه الصلاة والسلام دغه پاکې طریقې په هغوی کې داخلي کړو او د هغوی په زندګۍ کې راولو، نو کم از کم د هغوی د غیرو طریقو خو چې مخالفت وکړو که نه. نو محترمو دغه انسان چې د هغې پنسې د پړکو لاندې دغه الله تعالی نه بخي. په دغه عامه شپه باندې چې
چې به دغه اعلان کېږي چې ټول مسلمانانو به پلی شو سوای د یو څو کسانو نه، نو هغه کسانو کې یو دا انسان هم دی چې د پنسې د پړکو لاندې راکاږي دی، نو دغه انسان هم الله تعالی نه بخي. او کله چې انسان داسې شکل و صورت اختیار چې هغه پنسې راپورته کړي، نو زموږ معاشره نن سبا داسې جوړه شوې ده چې دا غیرو په طریقو باندې مونږ او تاسو چلیږو، نو بیا چې کله د سنت طریقې مونږ ته مخامخ شي نو ما او تا په هغې پورې خاندو، وایي دا په څه سمندر او په سیند باندې ورسم شوی دی، مړه چې پنسې اوچتې کړي دي دا پکې کوم دین راغلی. نو د دغې دین دغه چې نبي علیه الصلاة والسلام ما او تا ته را رسولی دی، دغه ډېر په تکالیفو باندې را رسولی دی، نو د دغې ما او تا چې کوم دی دا پاسداري وکړو، نو د ټولو نه غټه خبره ده چې ما او تا دا پنسې دا د دې پړکو نه را اوچتې کړو، دې پړکو نه را اوچتې د دې ځای نه واله د څه وایي پنډۍ نه واله تر دې پړکي پورې دې خپې ته په عربۍ کې ساق ویلی کېږي او په پښتو کې ورته پنډۍ ویلی کېږي. د دې نه چې یو سبق یا یو لویشت پنسه اوچتی، او نن سبا دغه کار چې کوم دی دا زموږ تاسو د ښځو اختیار کړی دی. یو شاعر مشاعرې له تللی و چېرته نو، هغه مشاعره کولی او شعر وي چې مجنون نظر آتی ہے لیلا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے لیلا نظر آتا ہے. نو په دې کې چې کوم خلک ناست وو هوښیار خلک و فاسد وي چې یاره دا څنګه شاعر دی، دی خو د مذکر او د مؤنث فرق نشي کولی، چې مجنون خو مذکر دی او دی د مؤنث صیغه د دې لپاره استعمالوي، او لیلا چې کوم ده دا خو مؤنث دی او دی ورته د مذکر صیغه استعمالوي. نو هغه وایي صبر وکوي صبر وکوي زما د اخرۍ کړی هم واورئ. اخرۍ کړی مې وې دا ده چې دنیا کا یہ نظام الٹا نظر آتا ہے، دنیا کا یہ نظام الٹا نظر آتا ہے. مطلب دا چې د دنیا دا نظام دا بدل شوی دی، ولې که ما مذکر د پاره د مؤنث صیغه استعمال کړه او د مؤنث د پاره مې د مذکر صیغه استعمال کړه، نو داسې خبره نشته. کم کار چې به ښځو کاو هغه سړو اختیار کړی دی، او کم کار چې به سړو کاو هغه نن سبا ښځو اختیار کړی دی. نو محترمو مونږ او تاسو په دې باندې عمل وکړو چې زمونږ او ستاسو دا پنسې دا د دې پړکو نه لاندې نه بلکې زمونږ او ستاسو دا پنسې د دې پړکو نه اوچتي. نو په دې باندې په دې خبرو باندې به عمل کوو که نه محترم؟